یو سړی جومات ته رادن نشو چې وی کتل د جومات په دریو ګوټونو کې درې کسان ولاړ دي، یو هغې ګوټ کې ولاړ دی، یو دلته ولاړ او یو دی بل ګوټ کې ولاړ دی او د الله عبادت کوي. دی چې راغې دو کتل نو دیم یو ګوټ کې ودرېده، یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د اډوکو او د مزیدار پولو مولو سامان خوانچه ده ورسره کېښوده او دی جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس وینځونکي دی ورسره. نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې اوبه درته اچوم. هغه لاس وینځونکي او لوټه یې ورته ونیوله، هغه ورته وایي اخوشه رزیلې دا ورته بیا مینت کوي هغه ته مخړی مینت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس یې ووینځل. دا جینۍ ته هغه لاس وینځونکي او لوټه بل طرف تکړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه یې ورته مخې ته کېښوده. هغه لګیا د خوراک هغه سړي بابا اول خو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي، ډوډۍ خوري او غوښې خوري، نو چې اډوکې نه غوښه خوري نو هغه اډوکې راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ ولي او دا جینۍ په هغې کې متمینت زاري کوي چې خیر دی که ما په اډوکې لیلی خو خوره دا شی وخوره. یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي، هغه چې اډوکې تش کي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي، چې بل اډوکې تش کي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي، هغه سړی رضا کوي موړې کي چې موړې کي دا جینۍ راشي د دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي لوټې سره چې لاس ووینځه، هغه ته مخ اړی راړی او دی رضا کوي، مخ ته اړی راړی او دی رضا کوي، اخره کې رضا کی نو لاس هغه هم د دې ړومبي په شان ووینځي، لاس وینځونکي لوټه ته اخوا کي بیا ورته مزیداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې دي. نه خورم مینت کوي لاس دې مووینځل او شابه لگا مهربانی وکا اوگی کنا شابه عبادت کے علا چری گو پوٹے طاقت تے پیدا شی شابه اخرى اغم دغا چل کئی چی اڈو کی خریق وقت اوشو کئی نو اگا اڈو کی روچت کی دا جنے پی پدا مخ دا دلد اخلاص اولی بل اڈو کی امدا چل کئی اگا دریم کس خو لگیا دے خپل عبادت کئی او دا سلورم اشنا چی دے گوٹ کے ولار دے نو دے وطا پا دسترگو کی نیغ گوری چی خدای زمان نمبر برازیو کنا سرگی دا حرس نا ڈکی دی او محل بم پولا وروڑو کبرونونی او خلاص بشی او کنا دا دری خدا سے معلومی گی لکا قربانه چی دوی دا خدا جینے روڑی خدا خود پکنه میل مرالم نو دی منظم کئی نیت تاری چی دا جینے ہوئی چی لکا دام عبادت گزار دے او پسترگو کدا سی پا دے گوٹونو کی وطا نیغ نیغ گورم چی خدا خیر پکی واچی خدا ہے گوری چی اس معلوم راشی چی دا جینے اگا دویم ملکا ادریم لراغی او دا سلور مشنا ہوتا بیا دا سیستر گو پا گوٹ گوٹ کی گو لانا مخکارا کی ریاکاری کی چی عبادت کم چی دا جینے ہوں چی دا خوم عبادت گزار دو شیر آلہ رو او پستر گو کی گورم چی خدا خلاص نشی وخ خلاص نشی اسی نا چی دا خوانچه یو چی زمان پا کیساو نشی لیکی سوچ کئی چی دا خوراک بسنگا اخرم او مقا چلے و کادرے میں مرضا کا نکم لاس نینزم لری شروع کشا او دعوت منت کے اخیر کے لاسو نپی وینزل لوخی تے اخواکلل اخوان چیر آواغشتا او دریم تے ورمخ ککلا اما غا چل کئی چی خوراک خوری وقا خوری نو پاڑو کی دا جنے پدا مخ خولی پبلی مولی پبل چی غیم مولکا نو دخواتا دا مخ کی نشیشا غشتے نیغ ایکتل نو جنے را لدلا چرا لوخی وطوین لاسونو وینزا نو دا یار لکی سوچ گئی کہ ست کوم اسین لالا نشی کہ ست کوم لالا نشی لاسونو وینزا بدو تر مخین لستورین غختیو لاسی وینزل اسنزن کیتی یاولو اگا کاسا ڈوڑے والا رولا وی اخرى دیوی خدای کویم دا غدور پشانویم چی نخورم رانے چیتا یو نسی شورو یا پیوکلا چی شورو یا پیوکلا او غوخه دا اډو کې نخلاص کړه نو هغه اډو کې راواغشته دا هغه د خیالو چې غني د دې خلکو رواج بدای چې څوک د لډوډۍ راوړي نو په اډو کې باغه قربای اولي دا کارلو بیم دا چلو که دویمم وکړل دریمم دا چلو که
دا بره دې کلي رواج نو چې غوښې وخوړه هډوکې راواغېشت او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته چې ویشته جینۍ ته لوښې را دې خوا که او ورغرې وال د دې مرۍ نه یې کلک ونیو اوس ته هغه داسې کړي خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږې نو ډک شه نه ډکېږې مه ډکېږه په هډوکې دې ولې ویشتم ما دل ډوډۍ راوړه او ته ما په هډوکې ولې او ته یې خورې خو هغه لومبي هم دغه چل وکړو دویم هم هغه چل وکړو دریم هم هغه چل وکړو نو ما وی دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړو وی بیخ دې وځه ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کومې نه رضا کېږي منت ورته کوم په کاڼي تا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا وله راوړم ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې دې اغېشتې ومه سترګو کې دې وما هغه وجي او پولو ته دې سترګې نیغې کړې وې تا خو ورته مخکې نه په حرس کې یې ته به ما ته مینت کې در کوم به هغې ته زه مینت کوم نه خوري که دویم غزار دې وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوغورځوم دغه دنیا اوخه دقه د حیرسناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مکتبه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا له خدای کومه ډوډۍ او کوم رزق مقرر کړی حقه دې هغې کې زیاتې به نه کېږي حرص به نه کې ګټه کوه حلاله ګټه کوه د مانځه وخت چې جومات ته ځه نفل هم کوه ګاک دیني تسبیح مړوه زمیندارۍ کې او بخور ټیم دیني پوله باندې کېنه قرآن تلاوت شروع کا سوره اخلاص وایا فصل نه فارغ شو جومات ته وخېجه تاجر دې ګاک نشته قرآن تلاوت شروع کا نیغ سوره اخلاص شروع کا دکان کې دفتر کې کار کې بابوی سیکرټري مانځه وخت شي فوراً جومات ته ځه او مانځه وخت نی او کار دیني لږ تسبیح واړه او خدای یاد کا او حلاله مزدوري کوه د حرامو نه ځان ساته او بېځایه حرص مه کوه ګناه ده کم شی خدای مقرر کړی دی یو سړی جومات ته راننوت ناوخته شپه وه امام صاحب په جومات کې ملاستو دې چراغ دروازې وواله امام صاحب خیال و چې ته تعویز معویز ده به څوک راغلي ولکه دروازه به ورته کلو کله 100 روپۍ خو به دې والو چې دروازه کلو کړو دا سړی ولاړ دی نیغ را دن نه شو امام صاحب ورته څنګه راغلې وی صاحب شپه ده مسافر یم او میلمه یم او بعدو بارانو نو ما وی راشئ د جومات کې به شپه وکړې امام صاحب خو پوه شو چې دا خو تش ګاک دی ده سره خو څه نشته ای تا خدای بې خو بازه خوب نه دی وویسته تا خدای مردار کا سمله دغه ځای کې دی غریب هغه غاړې ته سملاسته ملا صاحب دغه امام صاحب له چا څه خوراک مراک راوړی و هغې راواغېشت دی میلمه ته کې خو راشه سپېره خوب به دې وویستو که لږ خوراک را سره کې را سره وکړه میلمه ورته څه وایي او دوی زه خو دا نه خورم وی ته څه خورې وی زه خو چرګ پولاو خورم بشیر جانو زه خو چرګ پولاو خورم که چرګ پولاو د سړی او راکې راله خو ډېره ښه ده او که چرګ پولاو نه خورم امام صاحب ورته غوسه چې ستا خدای بې خو باسه خوب نه دې ویستم ډوډۍ در کوم دا د پلار ما سره مزدوري که چرګ پولاو دله راوړه قرض دې را باندې پورې دی څه دې کړي چرګ پولاو ما نه غواړم وی استاد جي خفه کېږم خو که چرګ پولاو یې خورم که نه خورم استاد جي هغه ډوډۍ خوړه او دې همداسې پرېښود کور ته لاړ چې کور ته لاړه اوس لږ ساعت پس په دې محله کې یو زنانه او زوی چې ترک شوی منښت یې کړی وی خدای که زما زوی دې را پیدا کړ نو زه به چرګ او پولاو پخوم او د خدای په نوم به خیراتې ورکړم اتفاق ته ګوره په دغه شپې هغه زوی راغی چې راغې منښت یې کړې وه بس پولاو یې پوخ کړ چرګ یې په مزېدار برابر کړ او جومات استاد دې په منډه یوړ استاد جي دا چرګ پولاو زوی مې ناوخته راغی مې چې منښته پوره کوم نو لږ ټیم رانه تېر شو ځکه اور بلول او پخلي باندې ټیم تېر شو د شپې څه تېره شوه خو مې چې سبا ته د خدای دا قرض دا نظر نه پرېږدم منښته دا وال چې امام صاحب وکتلو ولکه واقعي دا چرګ پولاو خو هغه بابا غوښته دا خدا نه په منډه جومات ته راغې دروازې واله سړي ته ورته ویې ها واله دا ماله نه دی راغلی
ما خپل ایسه ډوډۍ خوړلې ده تا چرګ پولو غوښته خدای دله را رسول چا به خوره الله چې دله څه مقرر کړي که ان لکه ما قدر لک چې کم شی دله د خدای را طرف نه مقرري خامخا به درکړي دا به په الله ایمان ساتي دال دې مقرر دال بخوري چرګ دې مقرر چرګ بخوري او که چرګان هم د سره شته او غوښې هم د سره شته او پولونه هم د سره شته او خدای دله نی مقرر کړي نو ډاکټر به راته وایي د دې نه دې پرهیز دې مې خوره بیا به څه کې دا به نه وی چې ما سره خو پیسې شته که نه زه خو هر وخت تکې خوړلی شم زه خو هر وخت میوې خوړلی شم زه خو هر وخت خوراکونه کولی شم نه ډاکټر وایي یو میاشت له پرهیز دې نه به خورې او که دې خوړی ګوره زیاتي کېږي نو څه به کې او څه کم شی ستا دپاره مقرر دی به دله خامخا را رسېږي فإن لک ما قدر لک چې کم دله د خدای را طرف نه مقدر دی لازمن او خامخا به راځي په دې کې دویمه خبره نشته یو شیخ کردی دی احمد نوم دی مخکې زمانه کې د غلا کار به کو غلو او ډاکې به کول وی یو ځل لاړو غلا او ډاکې پسې وی ناست شو سره د خپلو ملګرو وی چې مې وکتل یو د کجورې ونه ده او د کجورې په دې ونه کې یو قارغه راځي او د دې کجورې د دې اونې نه کجوره شوکوي او چې څنګه یې وشوکوي دا کجوره نو په دې مخوکه ولا زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي او بیا دا قارغه والوځي د کجورې دا منځ ډډ د بره پر کوي او هغه کجوره د کجورې په هغه ډډ کې د بره نه راوغورځوي هغه مغز بیا دا قارغه راشي او کجوره نه وشوکوي چې راوشوکوي په مخوکه زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي نو بیا وزرې ووایي اوچته شي دا قارغه او بیا هغه د لرې ځای نه هغه مغز د کجورې په هغه ډډ کې ورغورځوي دا شیخ کردی وی ما دې ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي لکه د کجورې په دې ډډ کې چې د دې کارغه بچي دي او ګوره دا کارغه ولا څونه خواري کوي کجوره ولا وشوکوي یا ډوکې ته وباسي او بیا د بره نه یې ورغورځوي خو شکم دا راغی چې دې بچو سره دا کارغه یو ځای کېږي ولې نه چې د لرې ځای نه دا مغز ورغورځوي حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دي د قارغه متعلق وی دا قارغه چې کله د اګونه بچی روزي دا تک سپینی دا قارغه ته ویریږي دې ته وتښتي هغه بچو نه ویریږي دې ته وتښتي نو الله څه چلو کې په د ویښته میخته نی په دې بچی نو په د باندې دا حشرات او دا ماشي راغون شي چې پې راغون شي دې ته پوره ډکي نو دې خوله وازوي او هغه ماشي خوري هغه په دې مخوکه کې او په دې غاړو کې بڼېږي هغه ماشي او دې خوله وازوي او کلب خوري خوله وازوي او خوري بس خوراک شو ده او دونه پې هغه بڼېږي چې هغې یې د نور نه او د تون هم بچ کوي ګوره د الله نظام ته دې خوله وازوي کلب کوي هغه خوري نو ورو ورو په هغې غټېږي او دا مور یې راځي او دا پلار دې په چکر لګوي خو چې وګوري چې دا خو سپین بچی دی نو دې منډه کوي یېرېږي ته کیني ورسره نه نو چې په دغه خپل تور ویښته کله راوښي یا تورې بڼې نو بیا دا مور پلار راشي نو ورسره کښېني نو دا شیخ کردي وی ما هم دا سوچ وکړه چې دا کارغه دا بچي وی او دا به هغه د هګۍ نه لومبې روتي خو د هګۍ نه چې روځي نو خو لا کجورې نه شي خوړی دا کجوره څنګه ورغورځي وی شکم پیدا شو وی کجورې ته وخت وی چې اوختو کجورې ته نو د کجورې په ډډ کې یو اجدها خامار پروت دی غټ خامار او په دواړو سترګو ړوند دی ړوند او خولې وازه کړې ده دا قارغه هغه کجورې دې خامار له شوکوي یو کجورې وشوکوي هډوکې ته والا وباسي او بیا د خامار نه خو یېرېږي خامار خو د قارغه دشمن دی او قارغه د خامار دشمن دی کله چې قارغه ته پته ولګي چې دا خامار خو مړ دی او یا د لقیدو نه دی په پنجه کې اوچتېږي دا هغه خوراک او چې کله خامار ته پته ولګي چې دا قارغه مې د خولې داندې راځي نو هغه پې ټک لګوي او خوري د یو بل دشمنان یا خدایه دشمن له د دشمن په خولې روزي ورکې او څونه ورسره خواري کوي هډوکې نه تې ولا وباسي
مغز تیار کی لکه د الوا پشان کجور نه چې مغز اوس خو الوا ته جوړه شول او بیا بره پروي یریږم ته او پرې خوله کې ولا ورغورځي. الله هغه ذات چې دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي او په کومه طریقه روزي ورکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله روزي ورکوونکی او د ډېر لوی طاقت خاوند دی، ډېر مضبوط دی. زه روزي ورکوونکی، روزي د الله په خوښه ده. دشمن له د دشمن وی بس مارګرو ته مې چې موږ اسې منډې وو په غلاګانو ډاکو پسې مار له خدای ورکوي د ونې په سر کې د قارغه په ذریعه موږ له بیا خدای نه راکوي. بس توبه مو ویستله. خدای پاک سی یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ د زمانې جوړ کړ او چې څومره غله ډاکوان ملګري وو د هغوی نه وله خدای شاګردان او مریدان جوړ کړل. نو روزي د خدای په لاس کې زمانو چې خدای د لسم مقرر کړي دی بھائی هرس باندې مونږ یو ځل د سکول کتاب کې چتا څلورم جماعت کې که پنځم جماعت په کتاب کې واقع و اسپی غوښه نیولې ده او په دریاب روان دی خوله کې اډو کې دی دا غوښه چې لاندې وکتل خپل شکل ورته ښکاره شو په اوبو کې هغه خپل شکل چې ویلن هغه خو د غوښه خوله کې نیولې و نه چې د کوم شکل دی نه هغه خوله کې غوښه ده. زه سوچو کو چې دا جوړ بل سپی دی ودرېږه دا غوښه ته اخلمه نو غپې ورپسې وکړه خو رده شکل و چې غپې وکړه هغه هډوکې ته د خولې نه وغورځېد هم تې لاړه وه هغه بلې منمو حرص چې څومره کې الحریص محروم به چې څومره په چا کې حرص زیاتي د خپل پلار نیکه مال او ډوډۍ ته هم بیاړه نه کېږي. خپو کې ګرځي پخوا داسې حارسان به ډېرو هغوی به چې سپلی جوړې کړې نو دا چل به وکړه چې یو سپلی به یې په خپو کړه او بله خپه به یې ځان له تړلې وه چې که دواړه په خپو کوم خو دا سپلی به راته دغه شي زړې به شي نو یو خپه به یې په ټوکړه تړلې وه او سپلی به یې لاس کې نیولې وه په لاس کې به یې ګرځوله چا به ورته وي دا سپلی ولې نه په خپو کې وي خپه مې خوږده ده قسته به وي نو چې پنځه شپږ کاله به هغه یو سپلی په خپه وګرځوله به زړه شوه نو بیا به یې هغه بله واچوله او هغه لومبۍ خپه بیا وتړله چا به وي دا ولې وي دا خپه مې خوږ ده نو په یو جوړه سپلی به یې 12 کاله تېر کړل بیخ دې خدای د دغه پیسو بسي ډوډۍ هغه ده چې ته وخورې او چې ته وخوري هغه ډوډۍ نه ده چې ته ته فایده والې ستا بچي ته فایده والې ستا ښځه ته فایده والې ښکلې واچې وی غوندې او په خپلې کوټه کې سملې او خشته بستره کې وده شې او پکې لاندې سملې او ښه خوراک ته مو کې اسراف خو ګناه ده او ښه خوراکونه لري بچي او ښځه مو کې دې ته ډوډۍ وایي. هر هېڅ سړي خپلې ډوډۍ تړه نه کېږي شومې شم کنجوسي کنجوس شوم هغې ته وایي چې خپلی بل ته نه لګېږي خو په خپلی خوري او کنجوس دې ته وایي چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي. نو دا هرې سړی کنجوسي کنجوس نه ډوډۍ ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي نه خوراک ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي همدقسې پاتې شي. د ایوب خان په زمانه کې اعلان شوی که ستاسو یادي چې د بټو دور و که د ایوب خان وی دا پیسې بدلې کې بل شان نوټونو وی دا راوړی بینک کې بدلې کې هغه زمانه کې یو سړي سره په لکونو روپۍ وې په لکونو بچو ته بابا چې دا بینک ته یو څو چې بدلی کو وی دا حکومت په چل ول بنګ نه پیسې اخلي بیا ورته بچی کېناستل جرګه چې د خدای خاطر وکړه پیسې بدلې که ګورې پلان کی تاریخ نه پس دا پیسې ردي کېږي بیا پکې ګورې کجوري خرڅې بیا حکومت نالی وی تاسو نه پیږئ زمانه پیسې الوزوئ د حکومت په چل ول د خلکو نه پیسې غونډئ تاریخ ختم شو میاشو پسې وړېده بیا به چې پیسو ته دکاندار تاجت شو نوټ به یې وړه هغې ورته کاکا دا چې ته په اخبار والا خرڅوه هلکونو روپۍ لاړې برباندې شو. حیرس خطرناک شی دی
ما یو دل یو رساله کې قتل په امریکا کې یو ښځه وه سوال به په لندن کې رشا یو ښځه وه سوال به کو سوالګرې وه نو په پټپات باندې غریبه مړه شوه دې پټپات به شپې ورځې تورولې او کمبل به ورسره په کمبل کې به وده کېده زوړ کند ورسره شلېدلې کمبل او زوړ کند په هغې کې به وده کېده نو سې به هغې کې هغه مړه شو نو چې مړه شوه نو حکومت اوچته کړه هسپتال ته یې یوړه نو هلته حکومت تحقیق کوي چې دا د څه د وجې نه مړه شو چا وجلې نی زهري نی خوړلی چا نقصان نی کړی نو چې حکومت تحقیق وکړو نو د لوږې د لاسه غریبه مړه وه وی چې دا د لوږې نه مړه ده او چې ولې کاغذونه وکتل نو په هغه کن کې ورسره 4.5 پونډه راوخاتل پونډ ډېر قیمتي سکه ده زما په خیال چې د برطانیې پونډ د پاکستان به نن سبا د 200 دی که 300 روپو برابري یا د سلو ما ته پته نشته دونه مضبوطه سکه ده نو په 4.5 پونډ ورسره پراتو او د لوږې د لاسه مرداره مړه شوه نو په پونډونو یې څه د برطانیې دغه ته پاتې شو خزانې ته پاتې شو د هغې پسې دقه رنګې حیرتناک سړي نه مال بچو ته پاتې شي نوسو ته پاتې شي کلوسو ته پاتې شي قسم دې کوه پسې دوام کوي چې خدای هغه بابا مو بغي هغه د خلکو د شرم د لاسه مقبرې ته له 10 روپۍ چېته کلک صابون او یو زاړه جانمازونه یو څه وي دا د خلکو د شرم د لاسه او چې د شب جمعه ورپسې وکړي او دیګ ورپسې پوخ کړي د سخه وروجو بې غوښې او د تختې هغه حلوا ورپسې پخه کړي چې ماشومان یې هم نه خوري او چې د 40 ورپسې وکړي هغه هم د زړې سخه وروجې پخې کړي او به چې خلک وایي چې بابا پسې خیرات وکړه باقي خیر او خلاص ما په خپل یو سړي ته د پلار متعلق وصیت وکړ وی ځان پسې به کول خیراتونه کړ مال وسره زمون څه کار دی وی دا خو د هغه نه دي وی دا خو زمونږ دي نو همدقسې د پلار خو نو هرس خطرناک شی دی ګوره مضموم شی دی او روزي د خدای په لاس کې ده خدای پاک چې دله کوم شی مقرر کړی دی هغې نه دویمه بلکل نشته حضرت یونس علیه السلام چې خدای پاک د کب د ګېډې د راوویسته او کب ته الله حکم وکړ چې دې الټی کا او د دریاب په غاړه باندې کب الټی کا نو خدای وله د روزه انتظام کړی که نو کړی چیلی به راتله اوسی به راتله او هغې به هغه خپل تی یونس علیه السلام خولې ته وردن نه که نو هغه به روه او ګزارې پې کېدله بنده چې خدای پیدا کی د رزق بندوبست یې د ده د هغه قرنې که د پیدا کېدو نه مخکې موله کړي دی خو څه کېره د پلارم نی پیدا نکیم نی پیدا قرنکیم نی پیدا حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا چې خدای دا بندوبست کړی مخکې نه والا خدای بندوبست کړي چې دله به زه روزي ورکوم دله به زه ډوډۍ ورکوم دې به دومره زه په دې دنیا کې ګرځوم دله به کوټه ورکوم دله به دا ورکوم دله به دا ورکوم د انتظامات رب العالمین د مخکې نه کړي خو مونږ د خدای دا بعضې خلک ویې لکه بیا خو کار قسب نه کار قسب به کې دنیا د اسبابو ځای دی لاس پې خدای پاک در کړي دی بلقې په هغې به خپل کسب کې په هغې به خپل کاروبار کې په هغې به خپل محنت کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منورہ کی دو قوم یو تبع اوس و بل تبع خزرج وی دا اوس قبیل سردارو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نو دا مدینہ خلقو با زمینداری کولا پټی به کارل او باغونو کې به خدمت کو نو یو دل دی نبی علیہ السلام نه په مخه ورغی ادا کولی دا شی کار نه کوي تارونه شو دی بیجی پی زیاده شو ها زمون به اختصار نه کار وال ګرمي ده نو نبی علیہ السلام له په مخه ورغی چې په مخه ورغی حضور پاک سره استړی مشي وکړه چې دا څوک په پټو کې کار کوي دا غي د الله سختي لکه دلته اکثر غوټي لاسونو کې غوټه نو نبی علیہ السلام ته سعد وی دا لاسونه د کلک نه دي غوټه پکې نه دي هغه وی دا الله رسوله په دې بچو له ډوډۍ پیدا کو دا نه پیوام او چاری پیرا کاغم پټو کې په خدمت کو
قسم دے نبی علیہ السلام مبارک دا غدوال لاسون روچت کلو خکل اکلل والا حضور پاک خکل اکلل او سیوی وی سعد دا لاسون با دی جنت تازی نو پا کمو لاسونو چه زان لخپلو بچو لروزی پیدا که دا ثواب دے حلال مال طلب کول دا دیر لوی اجر لری دا دیر لوی ثواب لری کسب بکے دکانداری بم کے زمینداری بم کے نوکری بم کے تنخواہ بم لے ولی چه زان لروزیو گٹے بچو لم روزیو گٹے خواغن دے خکول خکولے گرد خغم خادیو کے او کور خزی او بچی دی خشتا جن تیر کی خو حرس بنکے حرس پی جنی زان با پا پیسے پس نلیوانے کے زان با پا دولت پس نلیوانے کے چه دن خدیم یری قرآنم دن یری ذکرم دن یری دا دین خبری دا علماء تقریر اور ادلم دن یری او بس یو پیسہ دا تیو منڈ دا منڈ دا منڈ دا گرمی دا پریب اکتفاو کو خواہ دا تارون سودی دلی گرمی دا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوین عبد الدینار لوین عبد الدرہم لوین عبد الخمیسہ سوچ دا دنیا مال سامان درہم دینار پیسو پس ازان لیونے کڑی شپا و رس پاغی پس منڈا او دا شپیم دا غیر پار سوچونو فکرونو خدای و رسول او دین تیر دیں وی پدر دا خدای لعنت نازل شی خیرہ و تکڑی ان اوتویا کدا شیوت ملاویگی نو رضیہ بیا دے خوشحال ہے بیا دے خوشحال ہے چی مال خو ملاو شو وی لم یوتوا او کدا شیوت ملاو نشی نو سخطا بیا پا غصی یا قار والا ورشی غصہ ورشی چی نن خو میں پیسے ہو نگتا نن خو میں دولت ہو نگتا دیتا حرس وی دا دیر خطرناک مرض دے پا دنیا کے مو پا خیرت کے ہم دنیا کی سڑی پریشان ہے ٹولوت پر منڈ تل دے نما دا یونس علیہ السلام خبر در تقول خدای روزی ورنکلا دین در توئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پا زمانہ کی فرعون خوب لیدلی و مشور واقع دا او خپل چکم دا فرعون مرگریو اغی و توی چی دا خوب تعبیر دا چی اولک با پیدا کی گی با بنی اسرائیلو کی اوستا حکومت بداغت اللہ سے ختمے گی نو فرعون آرڈر جاری کر پا بنی اسرائیلو کی وی خد بسالو تا نزدیکے گی اونا بسالی خدو تا نزدیکے گی چی بچی پیدا نش برث کنٹرول دا اوستی دا کم خلق کئی چی بچی ما پیدا کوئے دا آگا طریقہ دا اس جدا سوچ دا آگا جدا سوچو ازم دا ظالمان یری کی جدا با مسلمانان زیاد شی نو مسلمانانو افرادی قوت زیاد شو نو بیا خو بزمون زی پا دنیا کے پا مقدس مکہ ختم شی نو مسلمان لیدا یو شیخ او در بر کنٹرول چی بچی کم راوڑا یریگی اگا فرعونم یریده دا بنی اسرائیلونا نو خز او سڑی دا یو بلنا جدا کرل چاوتوی سیب دا کم خز چی پا امید کی دوی سر سکو وی دا دوی چی دا کم بچی پیدا کی گی دا والا وجنے اتفاق داو چی پا دا کال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مور پا گیرم دا پیدا کے دو نمخ کی وطا رب العالمین مور تے القوق لپا یو طریقے پویتا وحینا الام ام موسیٰ چکل دا بچی دے پیدا شی نو دے پا یو صندوق کے بند کا او صندوق بیا دریاب تا غرزاوا دریاب بے دا سے زی تورسی کی ردکم دشمن دے التا برسی کی التا بے دے حفاظت کو چکل کل پیدا شو پا صندوق کے بند کا اور صندوق کے عقل خدا ہوئی چی صندوق کی معشوم بن کے اور دائی صندوق چی بوتا غردوم چی وطا اوبرو نخیجی نائی کی معشوم جم دے کم دے پاتے کی دیش اکسیجن بند ہوا بند خدا اللہ حکم ہو صندوق کے بند کو اور صندوق کے راواغ اشتواغی دریاب تورو غردو موری دا بیاملنا صبری دا نلورتے وی دا موسیٰ علیہ السلام خورتا وی پا دے غالا و سرزان تا گورا چی دے کم خوازی اللہ و طویلو چی فلیاخذ عدو دا دو سا دشمن بے اچ دماؤ دا دشمن با دا اچتای خو بیاملا صبرون کری ٹنگ نشو دا خوری و پس تلا 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 صندوق روانو دا فرعون دا محل خواہ کے دریاب یو ولد آغا محل تا دے غر دریاب نتلے وا فرشتو صندوق لدکا ورکول آغا ولی طرف تک
هغه ولی ته یو څانګه د اون راخته شوی و هغه د کور کوله څانګه سره صندوق اون خته ده د فرعون وینځوي هغه د دیر په کې لمبل چې صندوق یو کته صندوق کې دنه وترانا غوند ښکارا شو دا رانا په کې څه کوي دا د موسی علی السلام د نبوت رانا مخکنه الله پاک اثار خود صندوق روچت کې دروند خدای داسې دي پمنډه یو د فرعون خزی بی بی آسیه وی دا صندوق مون ته دروند دنه پکې سشي داسې چمکیدل پکې راځي چې هغه صندوق کولو ک موسی علی السلام پکې پروت. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دا بی بی آسیه پزله کې وسره خدای مینه پیدا کړ معصوم یې روچت کا چې روچت یې ک فرعون ته پته ولګی دا راغي بی بی آسیه وتوی دا معصوم په دې زما استا بچی نشتا د دې بچی نو دا معصوم میندکا دا میو منتدا بزما استا بچیش قرۃ عین لی ولک زما استا د سترګو یخواله بش فرعون ناس ناغه معصوم نه اچې دې په خوب کې د ګیرې نه نیولې وما او دې پر غرزولم پزمکا رغلولې ما هغه ني بادشاہ فرعون دا سکه دا معصوم دې تا دا ګیرې نه نیوي شي او دا معصوم تا را غرزول شي او دې خو به د موستا په غیږ کې لوي شي چې موږ ته څه خایو ابي فرعون رضا ک هغه خور رااله دی موسی علیہ السلام جلل چا پینا غشته اخور وتوی يروي زمون دی کلی کې او خزدا او هغه داسې خپل داغه پیدا چې ار معشومه اخلي هغه ته نه خیمه نیوالنه وی ورشه هغه خزدا د چا پینا غشتل هغه لاول موسی علیہ السلام مور خو پېښوا نکړي کوله چې نه زدا خدمت نشه مطلب دا چې ګوبد ګدیره باندې پوی نشي جدار دې زوی نہ کنا فرعون اڈر دے خامخابت چراغ خو چې موسی علیہ السلام سنگ سینې تواته خپل مور او په وسکل خپل مور ته الله واپس ک او په کوم ځای کې به تربیت کېده د دشمن په کور کې او مور له د فرعون نه تنخوا مقرر شو او سبا د موسی علیہ السلام د مور سونه عزت بکېده وی د فرعون بچی له پی ور کوي پروتوکول کې به محل تطلا وراتلا پلوی شان کے بتلا راتلا رشتہ وعدہ سیدون چا پہ اختیار کی دی نمال بگٹے حلال طریقہ سا حرس بنکے بس چې خدای صدر کر صبر پہ کہو شکر دا اللہ دا کہو اور گٹا پل تجارت کا امارا تو تجارت خشے دے خدا خدای با پہ نپرے دے گور اور حرس دا دولت بنکے باقی چې خدای دا لسم مقرر کر دی امم بھائی رب العالمین نے من دا حرس نوساتی اللہ تعالیٰ دن دا دوار و جہان و خیر نصیب کی خدای زمون دا طول دوستان فراخ روزی نصیب کی او دا گناہونونا او دا حرام خورین امتامان کی وسائتے خدای چه کم مال او کم رزق دراغلی من لا پاغی صبر راکے او خدای دا شکری توفیق پہ راکے او دا خسران او دا تاواننا او پا تجارت کے زمیداروں کے او پا تنخواگانوں کے خدای زمون برکتو نواچے او دا تاوانونو مساتے اللہ جو سمر دوستان بیماران دی کہ پدی مجلس کی دی او کہ بار پکورون کے اللہ ٹول شفا اور یو مرگری دا آغا معشومنا او دا گردے کانی دعا ہوتا کہ جو خدا پاکی کانی غرده دا چا گردوں کی کانی دی تریشی کی کانی دی اللہ جو لروف صحتن و شفا اور کی خدا کہ سمر مردگان و فاتی مغفرت نصیب زمین بان جانزی استاد بیمار دی دا دعا کہ جو خدا روف صحت اور کی نور سمر بیماران دی تو لروف صحتن اور کی زمین نوجوان طبقہ خدا دیندار و صالحان لوئے کے اور خدا چکم مشران دی سپینگیری روح صحتون نصیب کے اور من دا بغیان و دا بغضون و حاسدین و دا حسد نصات دا شریان و دا شر نصات اور دا خیر و دا برکت زندگی نصیب کے اور خیر وقت پہلی دا کلمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد